انقلاب شمس صیفی او انقلاب شمس شتوی. ٹھیک ده؟ نو دې که درته یاد وي نو دا مو ویلي وو ښه چې نور کله د خط سرطان نه راواپس شي پیچې پر چې د مخکې که نه چې د هغه ځای نه دی راواپس شي بیا خط استوا طرف ته روان شي نو د هغه ځای نه راواپس کېدل دې ته یو انقلاب وي او د خط جدي نه چې راواپس شي دا دویم انقلاب. نو دواړو ته انقلاب وي، یو ته انقلاب شمس صیفي وي او بل ته شتوي وي. ټیک شوله؟ دغه رنګې اعتدالین مو ویلی و چې دا نور انقلاب یو وشي او خط استوا ته راورسي نو په کم خط استوا د پاسه چې دی شي که نه نو په یو پوینټ د خط استوا داسې کټ کوي که نه هغې ته یو اعتدال شو جدي نه چې راشي واپس نو هغه بیا بل اعتدال شو نو دواړه اعتدالین شو. پوهېږي بیا نقطة الذنب والرأس او اجتماع شمس و قمر په دې باندې به ځان لږ داسې پوهېږي چې دا ځمکه ده دا خو د دې نور نه داسې ګیر چاپېره حرکت کوي که نه او دا د دې ځمکې سره سپوږمۍ ده نو دا د دې ځمکې نه ګیر چاپېره چکر لګي. پوه شوې؟ دا ځمکه چې ګیر چاپېره ګرځي نو دا محوري حرکت هم کوي د هغې سره د شپه ورځ بدلېږي. صحیح بدلېږي؟ او مداري حرکت هم کوي ګیر چاپېره یو سړک ورته جوړ شوی دی په هغې باندې هم د نور نه ګیر چاپېره نو په هغې سره موسمونه بدلېږي نو چې کله د یو ځای نه روانه شي او بل ځای له بیا هغې ځای له بیا راورسېږي یو کال پوره شي. پوهېږي پې نو په دې کال کې په دې باندې مختلف موسمونه به دی راشي. ټیک شوله؟ او دا سپوږمۍ چې ده نو د دې دوه قسمه حرکت دی. یو خو د دې حرکت چې دی نو محوري دی په ځای هم داسې جوړ دي خو د دې محوري حرکت انتها سلو دی دومره په قلاره د ځمکه څومره غټه د سپوږمۍ نه لیکن د ځمکې محوري حرکت په 24 غنټو کې یو چکر دی او د دې سپوږمۍ محوري حرکت په یو میاشت کې یو چکر دی. د دې 24 د دې شواروز د څومره برابري د 27.5 ورځو 27.5 ورځو کې دا څه کوي یو چکر لګي. لکه چې د سپوږمۍ ته وختلې نو اوس ګوره ورځ پکې مثلا د 13-14 غنټو پکې ورځ ده او داسې د 13-14 غنټو پکې شپه ده بیا که نه نو د دې ورځ چې د سپوږمۍ انتها ګرم وي ځکه چې نور لکه دا نور مسلسل 14 ورځې په دې ځمکه پرېوتو او شپه پکې نه راتله د دې ځمکې نه به زاره به یې وله شنه کړي نه سره کړي به یې وله نه د دې هغه ورځ چې که نه د هغې هغه ګرم 150 د پاسه سنټیګریډ ګرمي دلته 40 ته ورسي سړی سوځي که نه د دې باندې چې ورځي نو 150 ته رسېدلی ځکه چې مسلسل 14 زمون شواروزي چې دي نو دا په دې ورځي په هغې حصه. پوه شوې؟ بیا چې کله په دې باندې شپه شي نو د دې د شپې یخني منفي 150 نه اوړي چې په کوم ځای کې پکې شپه ده انتها یخه ده ځکه 14 ورځې مسلسل په هغې باندې نور لګي نه. پوه شوې؟ دغه محوري حرکت د دې چې دی په 27 ورځو کې دی. دغه شان د دې مداري حرکت چې دی دا هم بعینه په دغه ورځو کې دی په 27 ورځو کې چې د دې ځای نه روانه شوه واپس دې ځای له چې رارسي نو څو ورځې پکې لګي 27. پوهېږي پې خو زمونږ اسلامي میاشت یا قمري میاشت چې ده نو دا د 27 ورځو نه وي بلکې دا د 29 او کله ده 30
یعنی گویا 29.5 او کله دا په 29 ولیدلی شي او کله په 29 ونه لیدلی شي چې بیا 30 پوره شي پوه شوې نور د دې مداري حرکت چې دی نو په 27.5 ورځو کې د یو حرکت پوره کوي دا 2 ورځې به ولې سیوا کېږي چکر خو پوره شو په کار د میاشت پوره شوې که نه خو دا 2 ورځې به ځکه سیوا کېږي چې ګوره دا د دې نه په یو میاشت کې دي چورلي دې ځای له چې واپس راځي نو خو په دې یو میاشت کې دا زموږ هم د نور نه تلېدلي شي که نه نو ګوره دا چې د دې ځای نه روانه شوې وه خو زموږ خو دې ځای ته رسېدلي نو دا 2 ورځې نوره دي چې راشي نو الو دې ته مخامخ تیاره شي پوهېږي پې لکه مثال په طور دا نور دی دلته نور دی دا ځمکه ده د سپوږمۍ دلته په دې ځای کې راشي دې نه چې ګیر چاپېره چورلي که نه دې حالت دې ته محاق وایي څه ورته وایي دا په منځ کې چې بلکل راشي لیدل نه شي بیا نو چې کله دې محاق نه واوړي نو بیا دا د لیدلو قابله شي هغې هلال په بحث کې به ووایو چې 100 ګنټې دا لاړه شي نو بیا د لیدلو قابله شي نو چې دا داسې بیا روانه ده چې دې ځای له راورسېد 7 ورځو شي بیا چې دې له راورسېد د 1400 ورځو شي چې دې له راورسېد د 2100 ورځو شي چې دلته راورسېد بیا د اخیری ورځ شي نو چې دې سید نه د نوره د ځمکې د سید نه واوړي نو پیدایش یې وشي څه وشي پیدایش وشي نو دې اول 3 ورځو ته بیا هلال وایي دې ته څه وایي هلال او دغې منځ له چې راشي بلکل د 14مې لکه نن شپه ورته ګورئ تاسو دغې ته بدر وایي بیا ورته څه وایي په دې ځای کې بیا ورته بدر وایي پوه شوې او دا بلکل منځ له چې راغلي د منځ نه چې څنګه واوړېده خو پیدایش یې وشو که نه برت آف مون ورته وایي بیا چې برت یې وشو پیدایش یې وشو خو دا په دې منځ کې چې و نو دې ته حالت محاق وایي دې ته څه وایي حالت محاق پوه شوې د سپوږمۍ مختلف نومونه شو قمر دا یې عام نوم دی بل د هلال نو دا د 1 2 3 بدر دا چې 14 پوه شوې راشه اوس وګوره د قمر او د هلال په منځ کې کوم نسبت دی عموم خصوص مطلق هر هلال قمر هم ده هر قمر هلال چې د بدر او د قمر په منځ کې عموم خصوص مطلق ده هر بدر قمر ده هر قمر بدر پوه شوې دې ځای له چې بیا راورسي ټیک ده تاسو منطق دی کتابونو کې ویلي لا شیء من القمر بمنخسف وقت التربیع وقت التربیع دې ته حالت تربیع وایي نیمه چې موږ ته ښکاري نیمه خو د 14مې ښکاري ځکه نیمه اخوا پټه ده که نه خو په دې ځای کې راته هغه نیم ککوړی دي چې ښکاري نو ګویا کې 4مه حصه راته ښکاري د ربع التربیع راوتی یعنې دا حالت تربیع وی لا ينخسف القمر وقت التربیع سپوږمۍ په حالت د تربیع کې تندر نسی ځکه دا تندر په کوم ټایم کې نسی په دې ټایم کې چې دا کله د 14مې الوی نسی هسې نه په بدر په حالت کې نسی ځکه تندر مطلب څه دی هغه دا دی چې د دې نور او د دې سپوږمۍ په منځ کې ځمکه راغله نو چې ځمکه راغله نو اوس په هغې په سپوږمۍ کې خو خپله رڼا نشته خو کندې کبرې دي خدای پاک دا موسم لږ پاک و تاسو به وینئ په دې سیزونو کې غرونه دي او کندې دي ټولې پوه شوې پې دا خو په دې د نور رڼا چې پرېوځي نه موږ ته هغه د هغې عکس راته راځي نو سپینه راته ښکاري دي چې که ته سپوږمۍ ته وختې ځمکې ته ګورې نه ځمکه به راته نو سپوږمۍ په شان سپینه بیا ښکاري پوه شوې پې ځکه په دې ځمکه هم انوار پرېوځي جو هلته چې ورته ګورې نو سپینه به راته ښکاري پوه شوې پې نو چې دې ځای له راورسي او دا په منځ کې راله نو دلته بیا انوار څه وکړي د سپوږمۍ ځکه په هغې سوری راشي که نه نو چې کله
دا بیا حرکت کوي ووځي نو پر ورو رڼا کېږي بیا 5 شپږ 4 5 ګنټې تېرې شي نو رڼا شي بیا د هغې منځ نه اخوا شي چې نه منځ نه اخوا شو چې بس بیا سپینه شوه چې نور چې تندر نه شي نو هغه چې د سپوږمۍ په حالت د محاق کې په حالت د محاق کې نو بیا یې تندر نه شي کله نور تندر نه شي ها سپوږمۍ نه سپوږمۍ صرف د بدر په وخت کې په دې ځای کې بیا نور تندر ونشي ځکه د نور رڼا په دې ځمکه پرې وځي که نه ته په دې علاقه کې یې دلته ښه ښکلې ورځ ده نور پرې وځي نور د باندې لګي کار مو اوس سپوږمۍ دې چې راغله نو په تا چې دلته کوم نور لګېدو خو هغې مخې له خو سپوږمۍ رانغله رکاوټ رانغی نو اوس سپینه رڼا ورځ ده به دا توره تیاره شوه په تا باندې اوس سوری د سپوږمۍ لګي سپوږمۍ در باندې څه لګي سوری لګي نو نور درته نه ښکاري چې نه ښکاري جو خلک وایي نور تندر وایي پوهېږي بې اوس خپل ځای له راځو نقطة الذنب والراس په دې ځای باندې دا ما چې تا ته کوم وضاحت وکړو ته په دې باندې سوال وکړه چې په کار ده چې په هره میاشت کې سپوږمۍ هم تندر نه وي او په هره میاشت کې نور هم ځکه هره میاشت کې بدر وي که نه او په هره میاشت کې محاق هم وي که نه نو په کار ده چې په هره میاشت کې نه وي که نه پوهېږي بې زه درته وایم چې نه په هره میاشت کې نه که چېرته په کال کې یو پیره دوه داسې وشي داسې کلونه پکې هم تېر شوي دي چې اړو پکې سپوږمۍ یا تندر نور اړو تندر نیولي نه دي او کله په کال کې یو ځل کله 2 ځله کله 3 ځله کله 4 ځله کله 5 ځله داسې وشي او کله کله پکې اړو کم وشي کله ډېره کله اړو ونه شي پوهېږي بې دا ځکه هره میاشت کې نه نور تندر نه شي او نه سپوږمۍ ځکه د دې ځمکې دا مدار چې دی د نور نه ګیر چاپېره دا بلکل سیده نه دی دا مدار یې بلکل غونډ هغه نه دی په دې کې دا ځمکه لږ جول وي کله داسې شي ټیک شوله لکه داسې نه دی داسې ورته راشي ټیک شو داسې د دې سپوږمۍ دا مدار چې د ځمکې نه ګیر چاپېره دی دم بلکل ګول نه دی بلکې دم جول وي او دا د 15 ډیګرو پورې جول وي 100 ډیګرو پورې 15 ډیګرو لکه ګوره دې کرښې ته ګوره ها په دقې باندې دقه شان راغله که نه نو بله میاشت کې به دلته به لږه جوته شي نو هلته به کوزه شي بیا به هلته لږه بله شي بیا به واپس داسې روانه شي پوه شوې بې اوس به هغه طرف به داسې لږ جوته شي دا به داسې کده شي نو که دلته راله حالت محاق خو دی په منځ کې راله خو ګوره ځمکې او په یو سیټ کې خو دي خو د نور او د ځمکې په منځ کې دا رکاوټ ده ځکه چې باره ده او کله داسې کته راشي نو په سیټ کې خو دي په یو لینډ خو دي خو لیکن په منځ کې ده ځکه لږ کته راغلی ده داسې چې دلته د بدر وي نو د 14مې ده په دې ځای نه دلته سپوږمۍ تندر نیولې بله میاشت کې داسې ده نو په هغې خو نور پرېوځي که نه یا چې دلته نو بیا خو بیا هم نور پرېوځي که نه نو نه یې نشي د دې دغه ګیر چاپېره داسې چې کوم مدار یې جوړ کړی دی هغه داسې جوړ وي دې ته ترقص وي رقص ګډېدو ته وایي که نه یعنې دا ګیر چاپېره مدار یې څه کېږي ګډېږي هغه ترقص پکې د دغې ترقص ته وجې نه په هره میاشت کې نه سپوږمۍ تندر نه شي او نه نور تندر نه شي دې پوه شوې بې اوس دا په کوم ټایم کې چې تندر نه شي نو دا چې دا یو دی نقطة الذنب یو نقطة الرأس ټیک ده نو چې د دې د هغې مدار هغه یو بره سر ټیک شوله
هغه بره سر له دا په برې سر باندې او اوم دلته په مینځ کې راشي پوه شوې نو بیا نور تندر ورسي او دلته چې دا په هغې سر کې وي او هغه سر چې هغه نه کته وي او نه څه بری بلکې د دې د هغې مدار سره بلکل په برابرۍ کې لکه د دې چې کوم ګیر چاپېره لار ده او د هغې هغه لار چې ده بلکل هلته د یو بل سره ټچ کوي نه پوه د دې ځمکې هغه مدار داسې جوړ دی داسې او د دې سپوږمۍ نه هم دقه شان دی که نه نو دا خو یو بل چې هغه داسې بنګړی دی نو دا یو ته داسې دی که نه او دا کله داسې دی ګډوډ کېږي که نه اوس دغه دواړه بنګړي هغه دا د ځمکې هغه بنګړی دی دا د سپوږمۍ دا بل د سپوږمۍ هغه بنګړی دی خو دا هم د څوارلسمې ده او هم د دې ځمکې او د سپوږمۍ هغه مدارونه چې بنګړي چې دواړه دي نو د سپوږمۍ دا بنګړی پې داسې تېر شو چې د ځمکې هغه بنګړی څه کو ټچ کو کراس کوي خو نه خو لکه مخامخ یو بل ته شي نو که ته د ځمکې نه ګورې نو کراس کوي او هغه د کراس هغه ټایم د څوارلسمې اومه ده هغې مدار یو بل ټچ کو او دا د څه وه د بدر اوم پوهېږي پې که نه نو په دقه ټایم کې بیا تندر ونسي یعنې هغه نقطة الذنب هغه یې د هغې دایرة مدار ارض یا د مدار ارض په محاذات کې بالکل مدار هغه دایرة البروج ده که نه دی به دایرة البروج وي د دایرة البروج سره بالکل د دغه یو طرف ټچ اته ډېر لرې دی ټچ کېږي نه خو لکه ګوره که د لرې نه دا دغلته دی او دا دلته دی چې زه دې ځای نه ګورم داسې دا ما ته ټچ ښکاري که نه حالانکې یو بل نه خو نه دي نو داسې غونته کې یو بل سر راشي چې د دې هغه بنګړی چې کوم دی نو د دې نه خو مدار ارض دی بیا مدار دایرة البروج ده که نه نو هغه دایرة البروج د هغې سره د دې سپوږمۍ د بنګړی داسې څه شي هغه یو ځای باندې قطع کړي یو بل پوهېږي پې نو په دقې حالت کې دا بیا تندر نسي که دا اوس حالت د بدر و جو سپوږمۍ تندر ونسي او که دا حالت محاق و جنور تندر ونسي دغې دوو ټچ ځایونو ته دې ته نقطة الذنب او نقطة الرأس وي هغې له راځو شرعي نقطه نظر دی دا خو سینسي او فني نقطه نظر دی که نه فنی دسی حساب کیږي شرعی سرنگی نو هغې له راځو دې ته ګوره نقطة الذنب والراس चांद का मदार दायरत البروج को दो जगह काटता है जब चांद जुनूब से शिमाल की तरफ जाते हुए दायरत البروج को कतः करे तो वो जगह नुक्तत الراس या उक़दत الراس कहलाती है जब शिमाल से जुनूब की तरफ जाते हुए काटे तो वो जगह नुक्तत الذنب या उक़दत الذنب कहलाती है چې شمال نه جنوب طرف ته ځي او کوم ځای کې کټ کي او دغلته د سپوږمۍ حالت محاق وي نو سپوږمۍ نور تندر ونسي عجیب دی نقطة الراس کې کټ کی چې جنوب نه شمال طرف ته ځي او بدر وي جو بیا سپوږمۍ تندر ونسي خوشی بھی اجتماع شمس و قمر چاند جب زمین اور سورج کے درمیان اس طرح آ جائے کہ تینوں ایک سید میں ہو پتہ کا ٹائم کی دا پا یو سید کی ہاں بالکل پا یو لختری پیسی کیا خودنو سید مخامخ یو بلتی تینوں ایک سید میں ہو یعنی ایک خطی طول پر پہنچ جائے تو اسے اردو میں اجتماع شمس و قمر عربی میں محاق اور انگریزی میں نیو مون کہتے ہیں جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جائے تو اسے استقبال کہا جاتا ہے یہ 13, 14, 15 تاریخوں کو ہوتا ہے پوهیږي په دې خبره دا خبره وکړه چې یاره دا سپوږمۍ تندر ونسي او نور تندر ونسي نو په دې کې موږ ته د شرع حکم دا دی صلات کسوف او صلات خسوف کسوف چې نو پای کې سنت دا دی چې 2 رکعات نفل هغه په جمع باندې وکړي پوه شوې او کسوف چې دی نو په کسوف کې ځان له دعاګانې استغفار تلاوت وکړه یا که نفل کې نو انفرادي وکړه چې سپوږمۍ تندر ګرځي وشي پوهېږي بی د دې حکمت څه دی چې شریعت موږ ته د دې 2 حالتونو
په ټیم کې د عبادت د دعا د استغفار د جړا د فریاد د دې حکم کړی پوه شوې بې نو یو حکمت دا چې دا تا ته قیامت را یادوي تا ته د څه را یادوي اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت اذا الشمس كورت چې کله به نور بې نوره کړلی شي نور به څه شي کورت یو شی چې په کور کې را بند کړي بیا ښکاري نه که نه نو یو ورځ به داسې راشي چې دا تک سپین شغلې چې وي دغه نور به الله تعالی څه کي بې نوره به کي نو رڼا سپینه ورځ دا بره تک سپین نور ولاړ دی او الله تعالی پې پرده راولي صحیح کي بې نوره کي نو ښي انسانانو ته چې ای انسانانو لکه څرنګه چې وقتي طور مې اوس دا نور بې نوره کو نو داسې مستقل هم بې نوره کولی شي نو دغه د الله تعالی د خپل قدرت یو نښه ظاهره کي نو موږ له پکار دی چې په دغه وخت کې فورا الله طرف ته متوجه شو پوهېږي بې داسې د سپوږمۍ هم بل حکمت یې ده په کوم وخت کې چې دا سپوږمۍ تندر ونسي یا نور تندر ونسي نو دا د یو بل سره په سید کې بلکل راغلي که نه د دې نور او د ځمکې او د سپوږمۍ د هر یو ځان له ګریویټي پورس ورته وایي څه ورته وایي کشش ثقل څه شی کشش ثقل لکه ګوره دا سیس چې دی دا ما داسې نیولی که نه که د الله زمانه وی نو دی بیا دلته ټینګېدو اوس چې ورتاو شو که نه دا ولې ورتاو شو دا ځکه چې په دې ځمکه کې خپل قوت مقناطیسي قوت دی پکې هغې ته کشش ثقل وایي ګریویټي فورس ورته وایي دا ځان ته څیزونه څه کوي راکاږي دا ګریویټي فورس دا په نور کې هم دی او د نور هغه د ځمکې د دې نه 15 ګونه سیوا دی یعنې دا چې په کوم سپیډ سره په کته باندې روان دی نو که ته نور د پاسه چېرته ځان د کورسۍ یخې دی ول د ناست یې که نه او داسې دې دا ورته وکړو نو دا چې په کوم سپیډ سره لاړ د دې 15 ګونه 30 سپیډ سره بال ته ځي پوه شوې بې او د سپوږمۍ کې هم دا قوت شته بیا د ځمکې نه کم دی هلته به لږ ښه په قلاره قلاره داسې روان دي په سلو موشن کې به روان دي لکه 100 ګونه دی که 5 دی دوره دی ځمکې نه کم دی نو بیا د دې دا کشش ثقل چې کوم دی دا قوت نو دی تر یو حده پورې ځمکې دا قوت د یو ځایه پورې دی چې کله ته د دغې زون نه بار شوې نو بیا اخوا به ته ځمکې طرف ته راتاویږي نه یا په هوا کې د قشن ټول عمر لچول دی که د ځمکې د کشش ثقل نه ووتلې پوهېږي پې دقه شانتې د سپوږمۍ هم خپل ګیر چاپېره ډېر اوږد زونې دی خپل د نور هغه د ټولو نه سیوا دی بیا نو په دې ټایم کې د دې فاصلې د یو بل سره په لنډو شي فاصلې څه شي په لنډو شي نو که دا ځمکه دا سپوږمۍ دا د ځمکې کشش ثقل هغې علاقې ته رادننه شوه نو بیا پکې ایساره نه شي سیده به راتاوه شوي به ځمکه دی به راښکلي ځکه دې راته سیوا دی که نه پوه شوې بې داسې که دا د نور د کشش ثقل چې کومه علاقه ده که هغې ته دا سپوږمۍ وردننه شوه یا ورته دا ځمکه وردننه شوه نو بیا پکې ایساره یي په یکدم به یې ځان ته راښکلي لکه دا چې په کوم سپیډ سره راتاویږي داسې که نه د دې په 15 ګونه 30 سپیډ سره به د نور ځان ته د ځمکه او د سپوږمۍ هر څه به یې راښکلي او چې ورته ورتاو شو نو پته به یې پکې هم نه لګېږي پوه شوې بې په نور چې د ځمکه ورتاو کړه داسې شو لکه چې دا بال دی په یو غټ کوی ته ورتاو پته به یې هم ونه لګي چې پکې ورکه شوي او هغه اور دی پوه شوې بې د هغې سطحه چې ده د نور ده دا سطحه
په دې سطح باندې 6000 سنټیګریډ ګرمایش دی او ټول ګیسونه دي دننه به دي کې 20000 سنټیګریډ ګرمایش دی اور دی اوسپنې نه چې په اولاد د لوم اوبه کوي پوهېږي پې که نه نو که دا د یو بل هغې ګریویټي فورس علاقې ته ور دننه شو نو فورا به یو بل څه ګړی بیا به یي څوک هم ژوندي یي نو ځکه مونږ ته شرع حکم وکړو چې د دغې احتمال خو شته دی که نه امکان خو شته دی که نه ځکه یو بل ته خو نږدې شو که نه نو مانځه کې مصروفه شه په دعا په استغفار تلاوت دې کې مشغوله شه که چېرته مرې نو چې چېرته په عبادت کې خدای نه ساه وځي که نه خدای دې خوار مه کړی پوهېږي پې چې په مانځه ولاړې تلاوت کې استغفار نبي علیه السلام به تر هغې پورې په مانځه باندې ولاړو دومره اوږده رکوع اوږده سجده اوږد قیام چې تر کومې پورې به دا سپوږمۍ یا دا نور هغه تندر به یې پرېښودلی تاسو به اورېدلي په کتابونو کې پوه شوې بیا بیا پکې اختلاف هم دی چې په دې کې 2 رکوع دي که 15 رکوع پورې پکې راغلي دي که نه د هغه ډېر اوږدوالي د وجې نه چې دومره اوږده رکوع به یې وکړه دومره اوږده سجده به یې بیا وکړه پوه شوې نو که بالفرض داسې واقعه راځي او هغې سره خو به جو قیامت یا هر څه به تخت و بالا شوي که نه نو چې په عبادت کې مشغول وي چې په ایمان سره د دنیا نه لاړ شي په دې خبره باندې پوه شو اوس راشه بل فصل فی النظام المحدد دا فصل دی په بیان د نظام محدد کی جب آپ کسی شخص کی ایک خاص مقام کی طرف رہنمائی کرنا چاہتے ہیں نظام محدد دیتا گورا دسی زتا تویما ته د بار نه چلته میلمه راشي او دلته ما ته وایي چې د شیخ صاحب د کور کم ځای دی پوه شوې زه به تا ته وایم چې ګوره په دې پوړو به داسې کوز شي بیا به داسې جومات طرف ته لاړ شي او هلته به دې خپل چپلې په خپو کې او بار ته به وځي او داسې به لږه خوا لاړ شي نو ښي طرف ته چې درته ګیټ راشي هغه ګیټ به وټکې نو شیخ صاحب یا د هغه څوک بچی به دله راوځي دغه یې ګیټ دی دغه یې کور دی ټیک ده په دې بازار کې څوک دنه تپوس وکړي د شیخ صاحب د کور کوم دی ته به په دې لار به داسې لاړ شي بیا به داسې کته راکوز شي بیا به داسې مدرسې په هغې لار باندې ورشي بیا به جومات راشي بیا به داسې لږ کټ شي لږ به لاړ شي په ښي طرف چې کوم ګیټ راغی او د شیخ صاحب د کور وي پوهېږي بې په شرع تعظیم کې من ویلي هدایت په 2 معنو سره د اراعة الطریق او ایصال المطلوب که نه د هغه اراعة الطریق ٹھیک ده ایصال المطلوب دی چې د لاس نه ونیسې او سیدې د ګیټ خواله په خپله باندې راولي پوهېږي پې اوس دلته ستا نه چا تپوس وکړو دلته ناست دی او تا ته وایي چې جاپان کې د پلانکې ښار کوم ځای دی ته به ورته څه وایې چې داسې به لاړ شي او داسې به هلته به ډاکټرسن واډه راشي ښې ته به وښې شي پلینکوچ ته به وښې د سواړۍ ته به لاړ شي بیا بل پلینکوچ ته وښې مردان ته به لاړ شي بیا پېښور ته لاړ شي بیا په جاز کې کښېني نو هغه ځای ته داسې به ورته وایي پوهېږي بیا ورته وایي چې امریکا په کوم ځای کې ده برطانیه په کوم ځای کې نو داسې خو پته وي داسې به لاړ شي او هلته به رشکې ته وښې چې به د سواړۍ پورې اوسي او داسې په مخ باندې پوه شوې نو په دې ټول کره ارض باندې چې د علاقو تعیین کیږي د مختلفو ملکونو د ښارونو د علاقو تعیین کیږي که نه دا کیږي په طول البلد او په عرض البلد سره پوه شوې ته به ورته ووایې چې ګوره زمونږ د دې ځای طول یا تا ته وایي چې مثال ما ټلیفون درته څوک وکړي چې ماله د پلانکي ملک نه زه خبرې کوم او ماله زمونږ د دې علاقې نقشه راله راولېږه د منځونو نقشه نو ته وپسې هلته ځې او طول البلد هلته به ځې او خپل لوکیشن باندې به هغه نقشه راوباسې که د دې ځای نه ورته هم لېږلی شي دې ځای نه ورته هم لېږلی شي خو تعیین به د دغې علاقې وکړي چې دی په کوم ځای کې موجود دی او معلومه کړي مخکې
نو په دې کره ارض باندې د مختلفو علاقو تعیین کیږي په طول البلد او عرض البلد سره. پوه شوې بي؟ نو ورته ووایي چې هلکه دا پلانکي ښار په کوم ځای کې دی؟ دا په پلانکي طول البلد پلانکي طول البلد مشرقي باندې او په عرض البلد شمالي باندې، یا په پلانکي طول البلد مشرقي او په عرض البلد جنوبي باندې. داسې په دې طریقو سره چې د علاقو ښارونو د ملکونو د دې هغه تعیین کیږي، دغې ته هغه نظام محدد وایي. जब आप किसी शख्स की एक ख़ास मकाम की तरफ रहनुमाई करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके और इसके दरमियान कुछ इस्तिलाहात पहले से मुतारफ़ हो. जो अल्फाज आप बोल रहे हैं मुखातब अगर इनका मतलब नहीं समझता तो इस मकाम पर भी नहीं पहुँच सकेगा. इसलिए फ़लकीन और मुहंदिसीन इंजीनियरान ने मुख्तलिफ़ चीज़ों के मकामात की तयीन के लिए कुछ इस्तिलाहात वज़ा की है जो तमाम दुनिया में राइज हो चुकी है और हर साहिब फ़न इनको समझता है. जब किसी को किसी जुर्म समावी या कुर्रे अर्ज़ पर मौजूद किसी मकाम के बारे में बतलाना हो तो इसके लिए इन इस्तिलाहात का इस्तेमाल किया जाता है. इन इस्तिलाहात को एक बार फिर दोहरा लें. नन मख्की हुई तूल البلد عرض البلد السم زاویہ ارتفاع صعود مستقیم یا مطلع استوائی صعود میل خو طول البلد د پاسه عرض البلد د پاسه چې ہوگا نا صعود مستقیم دار طول البلد د پاسه زاویہ زمانیه دایره زمانیه ویلی ہوگا نا دایره زمانیه سوره د افق نه بره سوره د افق نه لاندې هغه د بیا صعود مستقیم وي. ٹھیک شولا. طول البلد کسی مقام کے خط نصف النہار اور گرینیج کے خط نصف النہار کے درمیان خط استوا پر بننے والا زاویہ طول البلد وہی لیندہ خواہ. عرض البلد دا قرنگی اگا شرقن غربن چکم دوائر دی او زمک تقسیمی شمال او جنوب تا. السمت صدوی شمال نا چی گیر جا بے رکم دائرہ دا نو چی پا کم زیبان سوک دے دا شمال نا بطرف مشرق وہی بچ السند دوبرا. دائرۃ الافق پر شمال سے مشرق کی جانب ناپے جانے والے درجات کو السند یا عظیمت کہا جاتا ہے. اس میں نقطہ شمال 0، نقطہ مشرق 90، نقطہ جنوب 180، نقطہ مغرب 270 درجات شمار ہوتے ہیں. پوئی گی بھی زاویہ ارتفاع یا دائرۃ الارتفاع دان برو ویلی ہوگا نا زمونگ دا سمت الراس او دا جرم سماوی دا سمت الراس منس میلاو کی بیا سمت القدم بیا دا غیر سمت القدم دا غا دائرہ ارتفاع شو. بیا با دی دائرہ ارتفاع کی دا پلان کیش ہے زمونگ دا افق نا سورا برا دے یا تی سورا لان دے نو کو سورا درجی برا دے نو وی بچے زاویہ ارتفاعی دادا اگر لان دے نو زاویہ زیر افقی دا. صعود مستقیم کسی جرم سماوی کا دائرہ معدل نہار پر اعتدال ربیعی سے بجانب مشرق گھنٹوں منٹوں میں فاصلہ اس جرم کا مطلع استوائی یا صعود مستقیم کہلاتی ہے. دان ویلی دا بعینی ہی طول البلد دے خب طول البلد او پدی کی بیا دری فرقون ہوگا نا. طول البلد جنہیں نو اخو مشرق دا خط گرینیج نا مشرق طرف تم شمارے دو مغرب طرف تا دا صرف مشرق طرف تی اگا پا درجاتو کی دا پا گھنٹوں منٹوں کی داغی مرکز خط گرینیج در دے مرکز چھ دے اگا دائر معدل النہار. پوشوی بھی خجرازہ میل کسی جرم سماوی کا اسمان خط استوا معدل نہار سے شمالاً جنوباً انحراب میل کہلاتا ہے. اوڑے دل روڑے دلتے ہاں دا عرض البلد محاذات کی جکم پا اسمان کی دوائر دیا گا نو کہ دا خط استوا نا نو دا خط استوا بس معدل نہار دا معدل نہار نا شمال طرف تا یا جنوب طرف تا نغم میل. کروی محدد نظام کرۂ ارض پر موجود اگر کسی مقام کی تعین کرنا ہو تو اس کے لیے اس مقام کا طول اور عرض بتلا دیا جاتا ہے تو اس کی تعین ہو جاتی ہے. داوس میں رہتے ہوئی ٹھیک شو نا پدے محدد نظام کی جب تب طول البلد عرض البلد سر دا یو علاقی تعین کے جدا پدے زیگی دا بیا چی پدی دو سر دا شید تعین کے دیتا ہوئی کروی محدد نظام. کروی محدد نظام بل دے افقی محدد نظام.
محدد نظام. اس میں کسی جرم کی تعین کے لیے پدی کی جدینو پدی کی د ځمکې په مخ کره ارض د سیزونو تعین په افقي کې نه کیږي، پدی په ذریعه سره د اسماني سیزونو تعین کیږي، د سپوږمۍ د نور پوهیږي به. نو پدی کې به دو سیزونه پدی کې استعمالیږي، یو السمت یو زاویه ارتفاع، السمت او زاویه ارتفاع. وای به چې د السمت مثلا 100 دی، د شمال نه په 100 درجې دی که نه، او زاویه ارتفاع 20 ده، نو 20 درجې چوند دی. لکه سپوږمۍ مې درته ویلې وه پرون که نه، چې ته د مخکې نه ځان له ځای شفټ کړې چې زه به دې ته ګورم د دې ځای نه، خو د السمت به یې هم معلوم کړي او هغه زاویه ارتفاع به نو هغې ځای ته به ګورې بیا. که ټیلیسکوپ وغیره سره دي نو دا به پټ کړي هغې ځای ته، بل ځای باندې به یې سیږې، په هغې یو ځای به یې سیږي. نو په السمت او په زاویه ارتفاع سره چې ته د یو څیز تعین کې په دې بره دنیا کې، په دې اسمان کې، په دې فضا کې، دې ته وایي افقي محدد نظام. بل استوائی محدد نظام، اس میں کسی جرم سماوی کا صعود مستقیم یا مطلع استوائی اور میل بتا دیا جاتا ہے تو اس کے ذریعے جرم سماوی کا تعین ہو جائے. خدا زمون کار نه دی، دا په عام سترګو تر دې تعین کولی شي، دا په دې غټو غټو ټیلیسکوپ او په هغې رصدګاهونه چې کوم وي په هغې سره به د ستوري د دې پلانکي ستوري صعود مستقیم څومره دی او د دې هغه میل څومره دی، نو هغه بیا په عامو سترګو د هغې پته لګي، بلکې دا په هغې هاي ټیلیسکوپ او په هغې څیزونو سره رصدګاهونو کې پته لګي، په عامه دنیا کې پته نه لګي. پوه شو په دې قصه باندې. اوس راشه بل چیز دے فصل فی الوقت، مقامی وقت نصف النهار. کسی بھی ملک کے دیسو مرګرو لږ کې خوب ورځي، ګورې دا د ویښې څه دی نه، یو 5-6 منټ ورته اوبه ورته وڅښئ ښه، دا خوب دغه شي.